اوس بتا سپوئیږي ښا سورت آل عمران کی غزوہ احد بیان شو کو بیان نشو هغه کې د شهیدانو ذکر شو د صحابه کرامو ذکر شو 70 کسان شهیدان او پاغه کې بیا رئیس الشهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام کاکا جی او تر عم النبی صلی الله علیه وسلم نو کلا چې صحابه کرام شهیدان شو دا دویمه غزوه وا مدینه منوره کې د احد میدان کې آلریډي تاسو وایي دا اصطلاح ده چې کله صحابه کرام شهیدان شو بیبیان یتیمان کونډه پاتې شوې بچی یتیمانان پاتې شو نو د دې په خپل منځ کې د میراث په مسائل باندې وجوهات پیدا شو صحابه شهیدان شو چې خزه کونډه پاتې شي نو د خاون په میراث کې د دې څومره حصہ ده او د دې بچو د پلار په دې مال کې سویم رصد ده نو په دې صورت مبارک کې بیانېږي مسائل د میراث وړاندې صورت مبارک کې د غزوه احد بیان شو یو مناسبت ادا ده دویمه وجه دا ده دویمه چې تاسو وګورئ شابه داسې پریکټیس کوئ ښا داسې مشق کوئ مشق د سورت آل عمران اخر وګورئ اخرینی آیت مبارک څنګه دی وایي تلاوت یې وکړئ جزاك الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله سنگوي آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله آخری آیت مبارک د سورت آل عمران الله د تقوا بیان وکړو د پرهیزګارۍ بیان وکړو د خشیت الهی بیان وکړو وګوره آسان دی تاسو له مزه درکې د سورت آل عمران په اخیری آیت مبارک کې الله د تقوا بیان وکړو نو د سورت نساء په اول کې الله د تقوا بیان کوي یا ایها الناس اتقوا خو شوي په د دې په اول کې د تقوا بیان وکړو بل وجه دا ده یو ورپسې ذکر کو دو وجوهات نور بیانوم دا 12 وجوهات دي د ربط نو دو به بیان کو بس دا کافی دي او بیا به د دې فضیلت وایو دعا وکړه انسان ته چې الله بنیادی کمال او شرف ورکړي دي نو دا په څلورو سيزونو باندې دي په څلورو سيزونو دي بس د انسان کمال چې ګوره د کې دا څلور سيزونه لټوا پہلا کمال په انسان کې الله پاک علم اچولې دي دا علم ډېر کمالی سيز دی چې د دې علم مقصود د الله رضا او مخلوق خدا ته خیر او د صحیح عقیده اصلاح نو دا علم نافع دی انسان ته کمال په څو سيزونو حاصل دی په څلور لومبي سيز اول شی چې دا علم دی او دویم شجاعت دی دویم بہادری دلیری او دریم نمبر عدل دی او سلورم نمبر عفت دی پاک دامنی سلور اشیاء دی دا په انسان کې ګوره علم شجاعت عدل او پاک دامنی
هر کله چې په انسان کې دا سلور اشیاء را جمع شو نو دا کامل انسان د رب العالمین دی راځي چې اوسه معلومه وایخه چې معلومه کو نو مذهب وکي په سورۃ آل عمران کې الله پاک جل جلاله بیان کا د علم فضیلت نزل عليك الكتاب بالحق فدی آیت مبارک تیر شوی سورۃ آل عمران کې بیانو